بسم الله الرحمن الرحيم. وأما فساد الوضع فالمراد به أن يجعل العلة وصفا لا يليق بذلك الحكم. مثاله في قولهم في إسلام أحد الزوجين اختلاف الدين طرأ على النكاح ويفسده كارتداد أحد الزوجين فإنه جعل الإسلام علة لزوال الملك. قلنا الإسلام واحد عاصما للملك فلا يكون مؤثرا في زوال الملك. مولوی صاحب دی فصل کی اعتراضات چې کوم په قیاس باندې راځي دا غي تذکرہ د پکې ذکر دی بګي هغه مونږ ویلو اته اعتراضات دي په هغه کې اول نمبر منع وا معارضه وا معنی تعریف هم کړو په لغت کې منی ته به اصطلاح کې د مستدل د ټول مقدماتو نه انکار کول یا غد یو خاصی مقدمه معین مقدمه نه انکار کول. به دې دوه قسمه یو دار چې علت نه انکار وکي او دوی ماغه د چې حکم نه انکار وکي علتونه چړي رسې به اور پسې دویم نمبر څوک قول به موجب العلت هغه دا چې وصف ورله اومني چې دا علت دی منو منګه چې دا علت دی حکم دی رسله حکم دی نه منو نه به روي دا شي نه غوړې ښا علت ورله علت اومني خود وصف نه انکار وکي. دریم نمبر پسې قلب په لغت کې الټا کول ته ویل کی دا سم ویلو کنه اصطلاح کې علت نه حکم جوړول حکم نه علت جوړول د دې دوه اقسام دي. یو دا چې د مستدل علت نه بیانې حکم جوړ کې او داغه د حکم نه بیانې علت جوړ کې. او دویم نمبر علت ورلمنی خو هغه کوم حکم رسله داغه د حکم ضد حکم ولا ترو باسي خپل به داغه د حکم هغه حکم پرې خو دی شي حکم به الټه شي یو شی په خپل ضد الټه کیږي کنه څو شو درې څلورم نمبر عکس شوی کنه هغه دا چې سائل په اصل د معلل معنی دلیل ونیسي سائل چې د معلل په اصل دلیل ونیسي یعنی تا چې کوم اصل جوړ کړل زم به دلیل نه سما او داسې دلیل ونیسي چې مستدل محتاج شي دی خبره ته چې زما کوم خبره ده او ستاره دې منځ کې فرق دی یعنی تفریقی ته محتاج شي. مثال ویلو کنه څو شو چلو پنځم نمبر فساد وضع دغه کنه فالمراد به ان يجعل العله وصفا لا يليق بذلك الحكم. وليس انتهي آسان ده فساد وضع چاته ویل کی فساد وضع خو پیژنې او فسادم پیژنې یعنی چې په وضع کې فساد راشي اخر کې به ودی کې څنګه وضع کې فساد رااله هغه داسي چې مستدل د یو حکم د باره علت جوړ کړي حکم د باره علت جوړ کړي او سائل و طرفات چې هغه ته وایي دا تا چې څوک علت د حکم جوړ کړي دغه علت د حکم سره مناسب نه دی فساد وضع وکړه هغه وضع دې کله چې دا علت دی دا ورته څه وایي دلیل سره وایي دا تا چې څوک علت جوړ کړي دا مناسب دغه حکم نه دی نو د وضع څه کړي وا یعنی علت جوړول هغه ولته فاسد کړو فساد وضع شو. مثال به څه وي شوافی وایي خز یو خاون کې چې کافران وي یو هم مسلمان شي بس نکاح ختمه اره شوافی اورای دا دواړه کافران دي یو پکې مسلمان شو نکاح به ماتيږي منګه حناف وای دا چې یو پکې مسلمان شو بل ته به اسلام راوړی کنه کاغه ول اسلام راوړل نکاح به برقرار پاتې او کاغه اسلام نه انکار وکړي به نکاح ماتيږي وای نه شوی شوافی څه وای چې څنګه پکې یو اسلام راوړو یو مسلمان دی بل کافر دی نکاح ماته دلته وسو ګورئ شوافی وای کنه د نکاح د زوال نکاح د بارا د نکاح د ماتوالي د بارا علت اسلام دی څوک علت دی موږ متوایو یار شوافی ودا چې اسلام چې کم دی د علت مناسبت د زوال نکاح نه دی اسلام خو دې د بارے چې د حقوق عاصم شي حفاظت وکي تاسو په اسلام باندې حقوق ماتوي خیرم نه دی اسلام د سره بارے مقرر دی حفاظت د حقوق کې او تاسو څه کوي حقوق په ماتوي نه څوک هم چې علت جوړ کړي د زوال نکاح لپاره اسلام دا مناسب نه دی نو څه به وکړو موږ به وایو دی بل باندې اسلام پیش کو هغه انکار وکړ اسلام نه دغه انکار به زوال نکاح سبب جوړ انکار بالکل مناسب دی والله نه بیګي وګوره لکشان
اما فساد الوضع هر چې فساد وضع فالمراد به مراد په فساد وضع سره دا ايو جعل العلت چې وګرځول شي علت وصفا یو داسې وصف نه علت جوړ شي لا يليق بذلك الحكم چې دغه وصف او دغه علت مناسب دغه حکم نه. مثاله فی قولهم مثال د فساد وضع په قول د شوافیو کې په اسلامي حد الزوجین دی یعنی حد الزوجین کې چې اسلام راوړي هغه اختلاف الدین چې ترى علی النکاح اصل کې مولوی صاحب چې کله دواړه مسلمانان وي کنه دواړه یو کافر شي نکاح ماتي کې کنه ماتيږي قیاس کوي ښا چې دواړه مسلمانان وي یو کافر شي اتفاقا نکاح ماتيږي ولی ماتيږي اختلاف د دین رااله نو کې دواړه کافرانی او یو اسلام راوړي به هم نکاح ماتيږي ولی اختلاف دین رااله قیاس کوي ښا اختلاف د دین چې تورا دا تواری شوی د پنیکا معنی فیفسدون سبقي فاسدای بنکا درا ک ارتداد احد الزوجین لکه څنګه چې مرتدواله د احد الزوجین تواری شي بنکا نکاح ماتي فانه دلته وګوري امام شافعي صاحب چې خصم مستدل جعل الاسلام اگر زول د اسلام علتا لزوال الملك علت دباره د زوال د ملک نکاحي قلنا منغو توایو الاسلام واحده اسلام خو معروف دی عاصما بچون کې للملك ملک دباره خیلم ده کنه حقوق بچکی ولا يكون مؤثرا في زوال الملك نبوي دا چې دا اثر وکي په زوال د ملک ملک ختم کی دا ودا سي نه جوړو په اصل به بل مثال ووري مولوی صاحب مسله دا موږ د حنافو چې یو سړی په حريه باندې طاقت ویم به د وینځ سره نکاح کولای شي دا مسله مو ورته لیکه حريه طاقت وی به وینځ سره نکاح کولای شي شافعي وایي یو سړي په حريه طاقت وینو وینځ سره نکاح نشي کولای په حريه طاقت وی علت سره وې طاقت د حريه علت د دې خبره دی چې وینځ سره نکاح نه کوي حکم وینځ سره نکاح کول ناجایز علت طاقت د حريه موږ یې چې خبره کې دا څوک د علت جوړ کړی دا مناسب دي سره نه دی خبره پوه نه شړي امام شافعي سی وایي د حريه سره چې طاقت د سړي وی وینځ سره نکاح نه کیږي نو علت د طاقت د حريه حکم د وینځ سره نکاح نه کېدل نو د وینځ سره نکاح نه کېدل د دې حکم نه بار علت جوړ کو طاقت د حريه موږ ته دا سه علت جوړ کو چې هغه مناسب نه دی ځکه طاقت خو یو داسې شی دی په کار ده چې دوه درې وکي او ته چې به د وینځ سره نکاح نه کوي خیر مند طاقت خو تقاضا کوي طاقت چې ودی کی کنه دې تقاضا کوي چې نه دی کوي خیر مند باب د نکاح کی طاقت د مال او طاقت د نفس چې کوم ده د بدن دا خو تقاضا دې کوي چې خد ډیر وکي او ته چې نه دی کوي نه پوهیږي وګورئ هغه بل مسلم کوي چې وسلی په دې قیاس کوي چې وسلی حرۍ په نکاح کې دوباره په وینځ نکاح نشي کولای چې حرۍ وي ولی د وینځ سره نشي کولای ځکه په حرۍ طاقت ده لہذا چې وینځ حرۍ په نکاح کې نه وي خو طاقت یې پی به هم د وینځ سره نشي کولای مونږ وایو چې څوک د علت جوړ کړي مناسب نه دی حکم وكذلك في مسألة تول الحرة إذا غشن بمسألة طاقت د حرۍ کې انه دا نکاح انه شره ناکح چې ناکح حر وی حر قادر نکاح کون کې حر وی او قادر په نکاح باندې فلا يجوز له الامه دل جایز نه چې دا نکاح د وینځ سره وکي کما لو كانت لکه څنګه چې ول نکاح نه جایز کما لکه څنګه چې جایز نه لو كانت تحته حره کچې دې سړي په نکاح کې حرۍ او به وینځ سره نکاح کوي چې حرۍ په نکاح کې به وینځ سره کوي جایز نه ده کنه لہذا چې طاقت به ورې به وینځ سره نه کوي قلنا من وایو وصف کونه کې دل وصف د ناکح د کېدو یعنی ناکح په داسې وصف باندې کېدل چې حر وي او قادر وي دا خو یقتضي جواز النکاح دا خو تقاضا کوي چې نکاح دې جایز شي فلا يكون مؤثرا في عدم الجواز لہذا دا وصف مذکوره مؤثر نشي جوړې دي په عدم جواز کې چې نکاح دې جایز نشي واما النقد ملي څه پوه شولې کنه وم نمبر نقص دے نقص چاہتے ہوئے وم نمبر دے کنا ټول سودی هغه کتاب ومي ګوره وم دیکھا وم نمبر چې کوم دی نقص دے نقص ما تول ته ویل کیږي لغت کې توجه وکړه لغت کې چاته وي
او په اصطلاح کې حاشیه کې لیکلي وم نمبر کې او وجود العله وتخلف الحكم وهو وجود العله وتخلف الحكم عنه سواء كان لمانع او لغيره. وليس قاری سے باور کنا قلب چاته ویل کیږي چې علت موجود شي او حکم ته مخالف وي. علت موجود شي حکم ته مخالف وي نه د قلب ویل کیږي. مستدل بقياس کوي موږ دې قياس کې قلب دی ولې د استاد څو علت جوړ کړی د خپلانی ځای کې مشته دي حالان کې الته حکم نشته دي نو علت شکل د حکم نه مخالف شي کنه دا علت نه ځکه علت کې شرط دار چې کله موجود دو معلول حکم مخامخ موجودي چې کله حکم مخالف شو علت نه پته ولګي دا علت نه ده نو قياس باطل دی سره ویږي مثال به سوي الګ وای وضو طهارت د لګ برو غري مونږ سي وضو شه امام شافعي سے باودس کې نه شرط د استفاده را موږ حناف وای شرط پکې نه دی بغیر د نیت باودس کیږي. امام شافعي سے باودس قياس کوي تیمم باندې تیمم کې نیت شرط ده کنه دی موږ ټول وای شرط ده نشي تیمم کې نه شرط دی امام شافعي سے وای تیمم مقیس علیه دا تو وضو چې دا اودس دا مقیس دی علت مشترکه طهارت دی تو کې علت دی تیمم کې طهارت او نیت شرط هو دغه طهارت خوشا وضو کې هم دی لہذا دې کې هم نیت شرط وي تیمم د پاره د طهارت او نیت شرط هو نو وضو د پاره د طهارت وي دې کې هم نیت شرط وي. ها علت څوک دی امام شافعي سے با وای طهارت نو کپڑے انځلو کې سړی کپڑا غند شي بن مازه انځي طهارت شته کنه شته وشته لري نیت شرط کنه دی نیت نه دی شرط دلته علت نه حکم مخالف شو تخلف د حکم رانه د علت نه قانون خدا ر علت کم دی کی انت به حکم وي طهارت علت دی نیت حکم دی چې کم دی کم طهارت د جمعه چا انځلو نیت به کې سپای نه وو کنده شوی وکړه د چینیت نه سبا دي نشي کنه علت نشته نیت خلم ده کنه دغه دا څه وي ما الټه خونه شوم حکم څوک علت څوک دی علت طهارت ده کنه او حکم الټه ده یار تاسو ته ما چې کله زب خطا کېدم خو یې ډاري کړه ته یو وخت په پیسې بزور نه لګي علت نیت ده حکم به سره طهارت ده هغه شان صحیح و ما هغه شان صحیح ده علت طهارت ده حکم سره نیت به ول ضروری دا حکم دی خیالم ده کنه دی یو سره جمعات پاکي غند شوی دی مثال کپڑا دا بدن دی پاکولو مقصد دی طهارت راولي او نیت پکې نه پاکيږي کنه دلته هو د علت او د حکم منځ کې مخالفت راځي نه رسې به خبره ده لنډه ده د کې شی قلب ته وي کنه نقص دی وګورئ واما النقض فمثل ما يقال مثل هذه مثال هغه چې ویل کیږي الوضوء طهارة وضوء طهارت ده ويشترط له النية نیت به ولا شرط دی حکم ده کتیمم لکه تیمم ام طهارت ده نیت ولا شرط وي قلنا من وينقض بغسل الثوب وینځلو د کپړو سره ودا خبره مات شي الته طهارت شته بغیر د نیت کار کیږي ولینا لوخه ګندره پاکي طهارت راځي بغیر د نیت. واما المعارضه هر چې معارضه ده ولې معارضه چاته ویل کیږي لکه بر وګورئ معارضه ویل کیږي یو علت او وصف دی هغه مستدل د حکم د بار علت جوړ کو یو وصف دی وصف مستدل د حکم د بار څه جوړ کو علت ساحل رپاسی کې د علت ولا داسې بدل کی چې هغه د حکم د پاره نه د حکم خلاف د پاره دلیل علت جوړ شي سمویل معارضه چاته ویل کیږي یو وصف د مستدل علت د یو حکم جوړ کو علت د پاره د اثبات حکم جوړ کو چاله کده علت سره د حکم ثابتېږي ساحل رپاسی کې د علت ولا الټه کی داسې الټه کی چې داغه په کوم حکم ثابتولو داغي ثبوت خلافري داغي ضد په ثابت شي وینه شریف مثال را روان تاسو لګورئ خجی امام شافعي سے وای مسه چې کم د مولوی سے وای دا توجه مسه مقیس تا وای موږ قیاس کوو په
اندامونو مغسوله او اجزای مغسوله باندې اعضای مغسوله باندې مسا مقیس په چا باندې قیاس اعضای مغسوله باندې او اعضای مغسوله چې کوم دي اگر رکن دی رکنیت پکې فرض دي یعنی مخینزل مټو پورې لاسونه خپې مسم فرض ده نو الته تسلیث سنت لهذا په مسه کې هم تسلیث سنت وي پوه نه شولې نو علت یې څو جوړ کو رکن منګه مولوی صاحب منګه ولا اوس دا خبر الټ کو علت ولا ختمو خا دا مسه چې کوم د مولوی صاحب څنګه ویلي مثل ما المسح ركن في الوضوء فليسن تسليسه كالغسل قلنا المسح ركن في الوضوء فلا يسن تسليسه كمسح الخف والتيمم اوي مسح او دس کی دا علت ده د سره بار فلندو قياس ته چوڑو خبره ودی فلندو معنی مسح ركن ده ركن نو تسلیث سنت ده نور مسا علت کې هغه رکنیت مونږ خبره ختمه کوي مسا علت د چاره ده تسلیث مخکې مونږه زړه خبره وکړه مخکې شي مسا علت د بار د چا جواب مسا خو پته تیمم کې وي مسا په موضوع کې وي الته تسلیث سنت ده نه اوس بچکه وینه شو خبره مانی خبره ولټ کړه لکه وګوره لکه اما المعارضه فمثل ما الذي مثال هغه يقال چې ویل کېږي المسركن مسركن د فی الوضوء او دس کې فليسن تسلیث فقار د دې تسلیث سنت شي کل غسل بشان د غسل قلنا من وایو المسح ركن مسح ركن د بوضو کې نو فلا يسن تسلیث به سنت نه الټا ملکو کنه لکه مسح د خف د موضوع ده او تیمم او مسح د تیمم ده دلته غولنې قسم د دې مخکې قسم جوړیږي کوم یو منع وکړه چې د دې مخکې نقض هم جوړیږي تخلف د حکم د علت نه راشي کته مثلا خو دې کې مشتري به ولی حکم رانه ور سره بس نن دومره وای به شولې کنه